السلام علیکم ملګرو. په کې پی کې د پی ټی آی حکومت ته یو ډیره خطره جوړه شوې ده، یو ډیره غټه خطره جوړه شوې ده. د پی ټی آی حکومت د کې پی کې نتلو ولده الیمین ګنداپور حکومت ته خطره جوړه شوې ده. په کې پی کې حکومت بدلیدو ولده 15 شکم آزاد اراکین دغه هم فیصله کون مرحله کې داخل شوې دي. مخصوص نشستونو په وجه باندې پی ټی آی ته یو ډیره غټه مسله جوړه شوې ده. کوم مخصوص نشستونه چې د پی ټی آی ته ملو نشو هغه اوس نور پاټو کې تقسیم او چې په کومه طریقې کار باندې تقسیمي غدا سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. یقینا پی ټی آی سره د عدالت د طرف مسلم لیگ نون حکومت ډیر غټ زیاته وکړو. شهباز شریف هم په دې خبره باندې ډیر غټ ټویټ کړی دی. شهباز شریف ډیر زیات خوشاله دی. شهباز شریف ویلي دی چې الحمدلله 2/3 اکثریت موږ ته ملو شو او موږ ته اوس مخصوص نشستونه چې څومره هم دی به ملاویږي او د مخصوص نشستونو حواله باندې چې کومه فیصله راغه هغه د آئین او د قانون مطابق دغه فیصله راغه او په دې باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو. په کې پی کې د نون لیگ 3 سیټ دي او هغه ته اوس دغه آزاد دغه مخصوص نشستونو کې ویله د چې کم خواتین سیټونه دي هاي کې به هغه لا د کې پی کې 15 سیټونه ملاويږي. ګټل یې 3 دي او فری سیټونه بوله 15 ملاويږي مسلم لیگ نون ته. مطلب دا هم یو قسم لا انصافي ده چې ګډلې 3 دي او ملاویږي بوله فری سیټونه 15 لکه ټوټل به 8 سیټ شي پکې پی کې. خو پاکستان پیپل پارټي پکې پی کې یو سیټ ته ور دوه بوله د خواتین فری سیټونه اوس ملاو شنو ټوټل به 3 سیټ شي. د جی یو ای د جمعیت علماء اسلام کم چې د مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي ده هغه پکې پی کې 2 سیټ دي 2 سیټ ګټلې دي چې اوس په ورته 3 سیټ نور فری ملاویږي جی پکې پی کې. لکه دا هغه مخصوص نشستونه دي د پی ټی آی چې کم اوس په ټولو پارټیانو باندې تقسیمیږي پکې پی کې. نو 15 سیټونه خو بال لیډي مسلم لیگ نون ته ملاوي 2 سیټونه به پیپل پارټای ته ملاويږي 2 سیټونه 3 سیټونه به جی یو ای ته ملاويږي. پکې پی کې ټوټل 22 ایم پی ایس دي او ملاويږي به ورته 13 سیټونه جی ټوټل 22 ایم پی ایس دي د کې پی کې او 13 بدای لوس فری سیټونه ملاويږي. لکه دا مخصوص د پی ټی آی چې کوم نشستونه اب 13 شوس په کې پی کې ملاويږي جی آزاد نه سوري خواتین چې کوم سیټونه دي پاغه کې. نو په دې وجه باندې د ګنداپور حکومت خطر جوړه شوې ده. د ګنداپور حکومت د کې پی کې د پی ټی آی حکومت ته غټه خطر ده چونکه حکومت غرزیدو په دې وجه باندې چې کوم ګنداپور صاحب دغه بجټ هم زر منظور کو چې زموږ حکومت چرته دی نو غوړدای چرته ایمرجنسي نافذ نکي خو اوس ولا خطر ده بل طرف نه جوړه شوې ده. اختیار ولی هم په دې باندې ټویټ کړی دی. اختیار ولی ویلي دي چې شهباز شریف ته په قومي اسمبلی کې 2/3 اکثریت ملو شو. شهباز ګل عمران ریاض او صابر شاکر ته د جمعه مبارک وي. دا یو قسم لاغي باندې تنقید کړی دی چې اکثر کله هم د پی ټی آی د پاره خبر راغله دي نو د جمعې پر ورځ راغله. خدا خبر چې کوم دی پی ټی آی د پاره بوري خبر ده چې دام د جمعې پر ورځ راغو. نو ځکه اختیار ولی چې کوم دی ویلي دي چې شهباز ګل عمران ریاض او صابر شاکر ته د جمعه مبارک وجي. بل مخصوص نشستونه چې کوم دي د حواله سره ماهرونو مخ کې ویلو چې کم ایکسپرټس ته مخ کې د حواله سره وی چې پی ټی آی نه بدغه مخصوص نشستونه غشتل کیږي او هغه نور جماعتونو باندې تقسیمیږي. د انکشافات مخ کې ماهرینو کړي وو او دا حقیقت هم ثابت شو چې اوس دا مخصوص نشستونه د پی ټی آی نه ډالل نو یو خو مسلم لیگ نون ته په وفاق کې 2/3 اکثریت ملو شو او بل د پی ټی آی چې کم کې پی کې حکومت ته هغه ته هم خطر جوړه شوې ده. ډیر ماهرین وایي چې کېدې شي نوې وزیر اعلی د جمعیت علماء اسلام پارټي نه د مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي نه دی نوې وزیر اعلی د کې پی کې منتخب کی. ګورو راتلونکي کوم اپډیټس راځي ان شاء الله زه به در سره شریک کوم. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.